بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، ستاسو ورور سعید ادم ستاسو په خدمت کې حاضر یم دا وخت کې د ثوابای نه. ګرانو کتونکو، څنګه چې تاسو ته پته ده کرونا وایرس چې کوم وبایي مرض راغلی دی د ټوله دنیا د هغې نه په لړزان باندې اخته ده. په پاکستان کې هم د روسه پورې چې څومره کیسونه راغلي دي هغه وخت په وخت باندې زموږ د میډیا په شیشه باندې موږ تاسو ته باقاعده بیانو چې دوره نننې په ثوابای کې د ثوابای حوالې سره به خبره کوو چې په ثوابای کې نن هم یو پازیټیو کیس ریکارډ شوی دی. ټوټل د روسه پورې په ثوابای کې 15 پازیټیو کیسونه دي او 23 د روسه پورې ثوابای کې ټول وایرس کرونا وایرس کیسونه د روسه پورې په ثوابای کې 23 ریکارډ شوي دي چې په هغې کې 17 نیگیټیو دي، 5 پازیټیو دي او د یو ریزلټ راتګ دا لا باقي دی. په دې اله باندې که ډسټرک انتظامیه د هغې خپلې هلې ځلې کوي، که صوبایي ګورنمنټ د هغې خپلې ځلې کوي هلې ځلې کوي، که قومي زموږ چې کوم سنټر ګورنمنټ دی عمران خان دی هغوی خپلې هلې ځلې کوي، لوکل چې کوم زموږ ایم پی اے ایم این ایز دي، زموږ کوم سیاسي ورکران دي هغوی خپلې هلې ځلې کوي. مختلف فیلډ کې خلک اړم دی د کرونا وایرس حوالې سره دا جهاد چې کوم دی دا روان دی. ډسټرک انتظامیې سره زموږ وخت په وخت په دې باندې میټینګ کیږي، هغوی نه اپډیټس اخلو او تاسو ته د خپلې کیمرې په شیشه باندې ږدو. دا وخت کې د ډي اف سی ثوابای شیرپیاز خان په اپیس کې موجود یو. موږ سره بلن خان ناست دی. بلن خان یو نامي ګرامي شخصیت دی د ثوابای چې ترکای هاوس سره د دی تړون دی. دی سره به خبرې کوو، دی نه به د کرونا وایرس حوالې سره معلومات کوو چې کرونا وایرس حوالې سره دی څه ویل غواړي، بیا د دی اپټس د دی نه به تپوس کوو چې د دی په دې کې څه اپټس دي. موږ سره اوسئ. السلام علیکم جی. مهرباني جی. وعلیکم السلام صاحب. سر جی ډومبې خو ته د خپلې کیمرې په شیشه باندې هرکلی وایو او تاسو سره چونکې دلته کې موږ ولیدی نو خوشحاله شو. موږ وایو چې یاره تاسو نه به د کرونا وایرس حوالې سره څنګه چې هر سړی په خپل فیلډ کې اړم دی هغوی خپل اپټس کوي، نو تاسو هم دلته کې موږ ولیدی موږ چې تاسو نه به هم لږ غونته کې زموږ مینوال چې کوم دي هغوی به واوري چې تاسو د دې حوالې سره څه ویل غواړئ. دا راته جي ووایي کرونا وایرس وبایي مرض چې کوم راغلی پوره نړۍ کې پوره دنیا کې ته خلک په لړزان دی. پاکستان کې هم دا شی دی، خیبر پښتونخوا کې هم دا دغه. تاسو څه ویل غواړئ د کرونا سره؟ یاره جی چې څنګه تا وویلو او څنګه په دې میډیا باندې زه خصوصي او پیرسته شکریه ادا کوم چې تاسو په دې لړ باندې ډېر کار کوئ. موږ ته خپله هم پته لګي، موږ هم ډېر زیات په دې کې چې کوم دی دغه یو کار کوو په دې کرونا چې کوم دا موذي مرض په ټوله دنیا باندې الله دې وکړي چې په نن شپه کې چې کوم دی د دې تدارک دغه وشي، خاتمه وشي. او چې څنګه تاسو په دې سوشل میډیا یا په دغه باندې ګورئ اورېدلي دي چې کومو ملکونو کې سیویریر د مسله او هغې د طرف نه چې کوم موږ دا غورو چې یاره دا تاسو ګپ مه ګڼئ او دا چې دې متعلق چې دا کوم خبرونه او یا څه دي دا په حقیقت کې یو وبا ده او ډېره زر نه یو نه بل ته چې کوم دی په لګېدو باندې دا خورېږي ډېره زر. نو همدغه شانتې ده زمونږ ټول پاکستانی قوم ته، ټول د خپل صوبې قوم ته، د خپل علاقې د خپلو ثوابوالو ورونو ته چې کوم دی نو دا خواست کوو چې په خپلو کورونو کې ځان چې کوم دی انتظامی سره پوره تعاون وکړي. د کې ډپټي کمشنر صاحب، زمونږ ډسټرکټ ډي پی او صاحب، د فوډ ډپارټمنټ، زمونږ ټي ایم اے څومره چې کوم زمونږ دغه دي پولیټیکل ورکر څومره چې دي هغې ته هم چې کوم دی نو دا هغې شکریه ادا کوو چې هغې په دې اړه باندې چې کوم دی نو ډېر کار کوي. د میډیا درونو خصوصا ستاسو غونډه کې خلکو اکټیویسټ چې هغې هم په دې باندې ډېر کار کوي. نو د خپلو خلکو ته وایو چې تاسو ځان په خپلو کورونو کې کوارنټاین کې او هغې چې کوم دی نو یو بل سره تګ راتګ دا ډېره ضروري خبره ده. خپل لاسونه وینځل، ماسک تړل، فاصله ساتل، په محکمه صحت په تدابیرو باندې عمل کول دا یو ډېره ضروري خبره ده. دا ګپ نه دی، دا وبا چې کوم دی په تیزۍ سره چې کوم دی خورېدو واله دا لګیا ده. موږ د خپل طرف نه هم چې کوم دی مخکې هم چې کوم دی څنګه ویلي دي په میډیا په ترو باندې چې په دې باندې کار کوو، لګیا یو، محکمه صحت سره هم کوو، فوډ ډپارټمنټ ته صاحب ډایرکټر صاحب سره راغلي یو په دې حواله باندې چې د دې څه ستونزې دي، دې ته څه پرابلمز دي، هغه تر سرکاره پورې چې کوم دی نو هغه ورسوو. شهرام په ترو باندې، د ایم این اے صاحب په ترو باندې، د لیاقت خان سینیټر صاحب په ترو باندې، ستاسو د دې میډیا رونو په ترو باندې چې هغه سرکار ته ورسوو چې زمونږ مسلو کې کمی راشي. زمونږ دلته کې نن سبا د وړو یا مطلب دی دغه شارټیج، نو زه ورته شارټیج نه وایم خو لغونده کې خلکو کې بې صبري ده. هر یو سړی وایي چې یاره مطلب زه ډېر نه ډېر چې کوم دی بیګس کور ته اوسم، داسې هېڅ قسم خبره نشته. زه نن
دا د کنټرولر صاحب سره ناست یم او په دې اړه باندې مونږ خبرې ترې مو کړي او راته یې مو وویل چې یاره شهرام صاحب سره مونږ بله ورځ خبرې کړې وي او هغه کوټه چې مونږ د سوا هغه انحاز هم شوه انشاءالله داسې هېڅ کمی به چې کوم دی نو زموږ په دې ثوابه ضلع کې د خوراک متعلق چې کوم دی نه راځي الله وعده کړی دی چې رزق به چې کوم دی نو هر انسان ته چې کوم دی په کور کې راځوم نو انشاءالله همدغه وسیلې دي دغه حساب کتاب دی دا به برابرېږي او انشاءالله کور کور ته به رزق الله چې څنګه وعده کړی دا به رسي دې کې شک هم نشته. بلال خان څنګه چې تاسو ووی چې یاره ډسټرک انتظامیه اړه د ډسټرک پولیس چې کوم دی هغه هم اړم دي د ګورنمنټ چې کوم غړي دي هغه هم اړم دي ورسره سوشل تنظیمونه اړم دي میډیا اړمه ده عوامو ته وایي چې تاسو کورونو کې کوارنټاین شئ تاسو سهار د کور نه راوځئ باقاعده په دې فیلډ کې ګرځئ خلک وینئ څه وینئ چې نه په دې باندې چې عمل کړی دی عوامو عمل شوی دی خو ډېر لږ شوی دی تاسو ډېر ښه کوېسچن وکړو زه اوس هم چې راتلم زه به د خپل کلي نه شروع کړم درته زه چې د خپل حجرې نه راووتم رایټ ته راتاو شم چې په حجرې نه راوتم لیفټ سایډ ته چې کوم دین دکان کولاو مخامخ 3 دکانونه کولاو رایټ ته چې راتاو شم چې څومره دکانونه په کومه لاره باندې روان وم 1 2 3 4 داسې شپږ مې وشمارل هغه ځای پیدل رالم هغه ډاګې پورې بیا هغلته نه گاډي کې نو مومنټ ډېر زیات و د خلکو موټرسایکلو باندې په دغه باندې دا نه چې د خلکو په کارونه نو یا به مطلب دی د غم خادي به نه وه خو لږ غونته کې دا غم خادي دا کیسې کتارې چې کم دی نو 100% چې کم دی نو دا کمول دي دا چې کم دی نو بالکل په کورونو کې لاک ډاون مینس چې کم دی ایوریثینګ کلوز چې کلوز نو بیا ایوریثینګ کلوز که د ضروریت زندګۍ څه شیز میز چې کم دی نن سبا خو چې کم دی نو ټول په ټلیفون باندې او کیریان سیسټم هم دی هغه درې وړواله هغه سیسټم هم دی ہوم ډیلیوري سیسټم هغه هم دی نو څه پرابلم هم زما په خیال چې کم دی نو نشته نو که خلک په خپلو کورونو کې کینی په خپلو بیټکونو حجرو کې چې کم دی نو ځان کوارنټاین کړي نو له ټولو نه ښه ذریعه چې کومه ده څنګه تاسو ووایي چې نن په ثوابه ضلع کې چې کوم دی نو یو کیس پازیټیو شوی دی نو دا حقیقت خبره ده او ډېره د غم خبره هم ده چې ما کوم ځای کې چې کوم زموږ دفتر دی په جګنات کې مین روډ باندې لاهور یا حسین روډ هغې ته جسټ اپوزیټ سایډ باندې چې کوم دی نو هغه دا سړی چې کوم و هغه کاکا شیر خان دی که څه نوم یې دی داسې دا دغه شوی دی یعنې کنفرم په هغې کې دغه شوی جی نو اوس خو لا هغې ما پوره معلومات نه لري خو نیچرلی ټریول هسټري به وي چې دومره دغه ته ورسي نو هغه دغه شوی دی دلته کې پېښور ته هلته کې دغه شوی دی هاسپټل کې دی او هغه ایریا چې کوم دی ما سره ډي ایچ او سره هم خبرې کړې وې په دغه اړه باندې چې یاره دې تاسو څه دغه کوی نه وي چې یاره مونږ ټیم لیږلی دی او هغه ټوله ایریا مونږ کوارنټاین کوو هغه دغه کوو هغه ځای کې مونږ انټرویوز هم کوو چې یاره مطلب دی د دې ټریولینګ ایجنټس هغه شته ټریولینګ میولینګ یې کړی دی که څه حساب کتاب دی هغه هسټري به هم راشي مخې ته موږ پکې ځان اویر ساتو هیلث ډپارټمنټ سره چې یاره دغه خپله علاقه او د خپل کلي خپله ثوابه ضلع ټول ملک او ټوله صوبه چې کوم دی نو دا موږ چې کوم دی کوشش وکړو چې دغه وکړو نو دا ډېره د غم یو خبره ده چې یو کیس نن بیا هم دغه چې سسپیکټډ ډېر دي څنګه چې دغه وایي او کم دا خلک وایي چې یاره ما ټیسټ وکړو دا په لاره کې ولاړ دي یا په موټروی ولاړ دي دس از ناٹ ټیسټ دا ټیسټ میسټ نه دی ټیسټ چې کوم اوریجنل دی هغه سمثینګ ډفرنټ هغه لږ ونته کې ګران هم دی دا رور به ډېر پوي زه دومره ډېر نیم پویه خو یعنې زه به دا ووایم چې هغه ټیسټ دپاره چې کوم کټس دي یا څه دي یا څه دي نو هغه هم چې کوم دی نو هغه زما په خیال چې کوم دی نو دومره ایزي اویلیبل هم نه دي او دغه نه دي هغه ډېر سلو دی او ډېر کم دی نو سسپیکټډ چې کوم دی نو ډېر دي او دغه چې کوم وشو دغسې زموږ نن یو کس کیس راغی نو الله دې وکړي چې نور کیسونه نه راځي په دې کې کوآپریشن وکړي محکمې سره ټول ایډمنسټریشن سره ټول وروڼو سره چې هغه وکړي چې یاره خلک پر خپل کورونو کې ځان لاک ډاون کړي او چې څه احتیاطي تدابیر دي هغه مخې ته راوړي حاجي بلال خان یو بله پوښتنه ده دا کول غواړم دا راته یووایي ډسټرک انتظامي خپله یو ټایګر فورس رضاکارانه ټایګر فورس جوړ کړی چې هغه باقاعده زموږ د میډیا په ذریعه باندې ډیپټي کمشنر صوابی جناب شهید محمود صاحب هغه د کنټرول روم نمبر ورکړو په هغې باندې رضاکارانه خلکو هغوی سره اندراج وکړو خپل نومونه یې ولیکل چې که چېرې الله دیني کې ایمرجنسي راشي نو هغوی به په دې کې خپلې هلې ځلې کوي دغسې دلته په صوابی کې زموږ چې کوم د پی ټي آی
اهل کاران دي زمونږ د پی ټی آی وګړي دي هغوی دلته یو ټایګر فورس خپل هغوی تیاری اړم دي چې یاره ګیندا به په یونین کونسل وایز دوی به د خلکو مدد کوي. آیا ترکای هاوس داسې څه پلانینګ شته داسې هغوی څه خپل ټایګر فورس تیار کړی؟ بل دویمه پوښتنه زما دا ده جي چې ترکای هاوس په دې کرایسس کې د پبلک دپاره څه کوي؟ دا ستا دړوان دی چې ناست دی جي دا ترقی هاوس دی دا ټایګرز بلا لګیا دي اوس هم کار کوي انشاءالله. او بل کوم تا څنګه ووایي که نه جي چې ډپټي کمشنر صاحب ووي یا زمونږ ټایګرز عمران خان صاحب چې بله ورځ ویلي دي په ډسټرکټ لیول باندې په هغه لیول باندې دا دے آر آل اف اور ټایګرز. پوه شوې؟ دې نه علاوه چې تاسو کومه پارټیکولر د ترقی هاوس خبره وکړه، ترقی هاوس چې کوم دی نو هر وخت په داسې قسم د الله له طرف نه چې کوم داسې عذاب راشي یا مطلب دی داسې قسم سانحه راشي په هغې کې که هغه د سیلاب په شکل کې راغلی ده، که هغه د زلزلې په شکل کې راغلی ده، که دغه د آی ډي پیز په شکل کې راغلی ده، نو هر وخت ایوری وی ایوری دغه چې کوم دی نو په خپله چې کوم دی په میدان کې ناست دي. موږ په خپله ناست یو. نن هم موږ څنګه بله ورځ نن هم موږ سینیټر صاحب هم را روان دی، لیاقت خان لاهور ته اوس رسېدو والا دی، شاه صاحب ما سره ناست دی، زم ناست یم، شارام موږ سره په لاین کې دی چې ډسټرکټ ایډمنسټریشن سره ډایرکټر سره هم په دې اړه خبره کړې دي. غټه مسله موږ سره چې کوم د نن سبا کرنټ ایشو ده د خوراک ده، د اوړو د خاص کر چې اوړو فوډ مونږ چې کوم دی او فوډ کې اوړه داسې یو آیټم دی چې وړي ډوډۍ چې کوم دی میسري خلکو روټۍ نو ګوره چې دا اوړه ډوډۍ اوبو سره هم خوړلی کېږي، ډوډۍ پیاز سره هم خوړلی کېږي، ډوډۍ ګوړې سره هم خوړلی کېږي. مطلب دا موږ په خپله خوړلي دي. مور به پیراله چې کوم دی نو غوړه ګوته راکړله، ګوړه به یې پیراله واچولې بیا ځه خانه. نو موږ دغه څیزونه چې کوم دی نو کړي دي. بهرحال هغه اوړه د محکمې په ذریعه باندې د ډپټي کمشنر په ذریعه باندې په خپل لیول باندې چې څومره زمونږ کېږي چې هغه موږ کوو. نو موږ انشاءالله صاحب به ډېر پوهېږي، خو د دې دغه حساب کتاب چې موږ کوم خپل کیلکولیشن کوو نو موږ 40,000 kg یعنی مین 40 ټن ته نه جوړېږي که نه جي 40 ټن اوړه چې کوم دی موږ پر ډے سبا یا بل ورځ نه چې کوم دی ترقی هاوس په خپله باندې سټارټ کوي چې فري اف کاسټ دا موږ چې کوم دی نو کورونو ته رسو. پر ډے به چې کوم دی نو دا موږ ورکوو په دریو سنټرو باندې. یو به لاهور سنټر انشاءالله تحصیل لاهور کې، یو پی کې 46، یو پی کې 47، دریو سنټرو باندې به په یونین کونسل لیول باندې به چې کوم دی دغه ترقی هاوس ټایګرز، آئی ایس ایف ټایګرز، عمران خان ټایګرز، دا څومره والنټیرز چې کوم دي اوس یې بلاس سیاسي هغه دا ټول به خیر انشاءالله. زمونږ خلکو کې دا جذبه شته، ځان مخې ته کوي، ځان چې کوم دی نو پردې بوج په خپل سر باندې ږدي. نو انشاءالله دا ټول ټایګرز دي، دا ټول چې کوم دی نو خدایي خدمتګار دي. هغه زاړه پوه شوې چې کوم غفار خان بابا چې کوم دی چغه ویلې وه هغه خلک چې کوم دی ټول چې کوم دی نو هغه خلکو خو هغه کیسې کتارې پرېښودې دي. نن چې کوم دی د عمران خان په شکل کې، د شارام په شکل کې، د لیاقت خان په شکل کې هم هغه خدایي خدمتګار لګیا دي د خپلې علاقې او د خپلې صوابۍ او د خپلې ملک او د خپلې صوبې دغه کوي. نو موږ ټول سیاسي رونو ته، سماجي رونو ته چې څومره هم په دې شیشه باندې ستاسو په ذریعه باندې د دې کریډټ هم تاته ځي. زه نن کلا او زړه نه چې کوم دی نو هغوی له دعوت ورکوم چې د سیاسیاتو نه بالاتر د دې خپلې ثوابۍ ډېره وړه غونډه کې ځله ده 16-17 لکه آبادي ده، دا دومره ډېره نه ده. که د هرې سیمې څومره سرمایهدار چې دي زه درته په ګوتو شمارلی شم نه شمارم. ښه خبره زه یې پېژنم، زما سره غم ښادي دي، زما سره انا جانه دی جي نو هغه زه پېژنم. هغوی له چې کوم دی زه دا دعوت ورکوم چې زما رونو بایګانو چې هر سیاسي ګوند کې تعلق ساتې راپاسې چې سره یو ځای شو او د دې خپلو غریبو بېروزګارو رونو چې کوم ډیلی ویجز باندې سر کار لوزي، مزدور دی، ترکاڼ دی، مستري دی، لیبر دی، میزن دی وغیره وغیره چې هر مکتب فکر کم بېروزګار دی چې هغه ته په کور باندې کم از کم روټۍ خو یقیني کو که نه. تشې خبرې نه کوو، د سټیج هغه حساب کتاب به یو بل سره کوو. خود نن چې کوم دی نو ملک ته، نن دی ضلعې ته، نن دی صوبې ته په حقیقتي معنی وکړي د هغه خلکو ضرورت دی چې ته وله هر نوم دی، که ټایګر ولګ دی او خدایي خدمتګار ولګ دی، زید عمر بکر و هر یو سړی چې کوم دی نو په دې کې انوایټډ دی، راشه په میدان باندې کښېنئ.
ما ټایم کې اخر کې ثوابای عوام دا وخت کې اخیری ثوابای عوام ته سم میسج ورکول غواړي د کرونا حوالې سره بیا دا چې کوم سچویشن جوړ دی حالات جوړ دی حوالې سره عوام ته سم میسج ثوابه خلکو ته پرټیکولر دا ویل غواړم چې سیاسي ګوره ثوابه یو ډېره سیاسي ضلع ده او ډېر ایجوکیټډ ضلع هم ده په دې کې شک هم نشته دا سیاسیات یو طرف ته کېدی د الله د رضا دپاره د خپلو راتلونکي نه موږ آزاد دوه کم شپېتو کې روان یم د خپلو راتلونکي نسل لپاره را یوځای شي دا خبر کور کور ته ورسوئ چې دا کرونا یو موذي بیماری ده دا په حقیقت کې د یو چا نه بل چاته لګېدو واله ده د دې خلاف چې سرکار کم حفاظتي تدابیر غوره کړي دي په هغې باندې سختۍ سره عمل وکړي خپل ایډمنسټریشن سره خپل چې څومره په دې کې کم خلک کار کوي خپل کورونو کې اوسئ خپل لاسونه خپل چاپیرچل خیال وساتئ د خپلو ماشومانو خیال وساتئ راپاسئ چې سره یوځای شو موږ مخکې هم ویلو هاتو میں ہاتھ دو ثوابی کا ساتھ دو راشئ موږ سره لاس راکئ چې په حقیقتي معنو کې د ثوابي د خلکو خدمت وکړو تاسو ډېره مننه تھینک یو ویری مچ یو جهان مننه چې تاسو د ټیم راکولو ګرانو کتونکو تاسو بلال خان خبره واورېده د ایشو حوالې سره به زه دا خبره وکړم چې کرونا وایرس څنګه چې دی ووایي زموږ ډسټرکټ ډپارټمنټ چې کوم دی هغوی هم باقاعده میسجونه ورکوي بیا هم دا یو میسج دی چې زیات نه زیات کورونو کې اوسئ بازارونو کې ګڼې مه جوړوئ اجتماعات چې کوم دي د ودونو شو یا نور داسې دې ټایم کې دیني اجتماعات مذهبي اجتماعات باندې هم پابندي ولګېدلې نو مهرباني وکړئ دا قسمه اجتماعاتو نه اجتناب وکړئ کورونو کې زیات نه زیات اوسئ د صفایي زیات خیال ساتئ د خپلو بچو خیال ساتئ د خپل خواوشا خیال ساتئ او دې کې یو اهم خبره د خپل ګاونډي خیال ساتئ اخلم ستاسو نه اجازت در بل پروګرامه پورې په لوی الله مسپارم د الله